أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے یعنی اے ایماندار خلقا لا تأکلوا الربا مخریتا سود لرا اضعافا مضاعفا اغد دو چندا پا بیا بیا دو چندی سرا واتقوا الله ویری گید اللہ نا لعلکم تفلحون دپارد دی چی تاسو کامیاب شئی واتقوا النار اللتی ویری گید تاسو دور حاغنا اعدت للکافرین چی تیار کرلے شوی دے دپارد کافرانو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ او حکم منید اللہ او د رسول د هغه طاعت کوي فرمان برداری کوي د الله او د رسول لعلکم ترحمون د پاره د دې چې پتا سو رحم وکړل شي وسارعوا الى مغفرة من ربكم او منډي وخی تاسو سبقت کوي تاسو هغه بخانی تا چې د جانب د رب تاسو نه اسباب د مغفرت چې نیک اعمال دي هغه طرف ته منډي کوي وجنت او سبقت کوي تاسو جنت تا عرضها السماوات والارض چې پلنواله د هغه د په مقدار د پلنوالی د اسمانونو د زمکی اعدت للمتقین تیار کړل شوی دی د جنت د پاره د متقیانو الذين دا متقیان هاغ کسان دی ينفقون في السراء والضراء چې دوی خرج کوي په خوشحالی کې او په سختی کې په تکلیف کې والکاظمین الغیظ او دوی سکون کی دی غصې لرا والعافین عن الناس او معافی کون کی دی خلقتا والله يحب المحسنین او دے اللہ تعالی محبت کون کے د نیکانو سرا د محسنین سرا والذین اوهاغ کسان اذا فعلوا فاحشتا چه هر کلا دویو کی سگناہ او ظلموا انفسهم یا ظلمو کی پزانو نخپلو ذکر اللہ ندوی یادوی اللہ لرا فاستغفروا لذنوبهم او بخن غواړي داغي ګناو نخپلو ومن يغفر الذنوب الا الله او سوق دے چې وب بخي گناهونه الا الله بغیر د الله نا یعنی هیڅ هم گناهونه نشي بخله بغیر د الله نا ولم يصروا او دوی اصرار نکوي على ما فعلوا په هغه گناهونو چې دوی کړي دوی اصرار نکوي یعنی دوی ټینګ ودرېږي نه په هغه زد نه اختیاروي دوام پې نه کوي وهم يعلمون په داسې حال کې چې دوی ته پته ده د ګناه د انجام اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم دا کسان چې دی بدله د دوی بخنه ده د جانب د رب د دوینا وجنات او باغونه دي جنتونه دي تجری من تحتها الانهار چې بهیږي بلاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها دوی به همیشه وي په دې جنتونو کې ونعم اجر العاملین او څه ډېر ښایسته دی هغه بدله د عمل کوونکو اجر د عمل کوونکو قد خلت من قبلكم سنن یقینا تیر شوی دی مخکې ستاسو نه ډېر شی واقعات یا ډېر شی امتونه فسیروا فی الارض پس وګرځئ په ځمکه کې فانظروا او وګورئ سوچ وکئ کیف کان عاقبت المکذبین چې څرنګه شو انجام د هغې خلقو چې دروغ ګڼلو هغوی
هذا دا قرآن پاک بیان للناس دا وضاحت دے دا پار دا خلقو وهدن او دا ہدایت دے وموعظت او دا قرآن پاک نصیحت دے للمتقین دا پار دا متقیانو ولا تهنوا او سستی مکوی تاسو ولا تحزنوا او خپکیگئی متاسو وانتم الاعلون او تاسو بیئی غالب ان کنتم مؤمنین کجرد تاسو یئی واقعی مومنان ان یمسسکم قرح کجرد در ورسیدلو تاسو تس تکلیف فقد مس القوم قرح مثله نو یقینا رسیدلیو اغی قوم تا تکلیف پا مثل ستاسو یعنی کنن تاسو تا پا احد کی تکلیف در ورسید نو پرون پا بدر کی اغی کافران هم دردی دلیو وتلك الایام او دیدا واقعات دا حوادث دا زمانے نداولها بین الناس چی منگئی اڑو راڑو پا مینز دا خلقو کی وار پا واری پا یو پا بل راولو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او دا دید پارا چی جدا کی اللہ تعالی ممتاز کی اللہ تعالی حقی کسانو لرا چی حقی ایمان راوڑے دے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ او جوڑ کری اللہ تعالی پتاسو کی شہیدانو لرا واللہ لا يحب الظالمین واللہ تعالی محبت نساتی د ظالمانو سرا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او د پارد دی چی پاکڑی اللہ تعالی حقی کسانو لرا چی ایمان راوڑے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ او د پارد دی چی حلاکڑی اللہ تعالی حقی کسانو لرا چی کفر کڑے ام حسبتم آیا گمان کوئی تاسو آیا ستاسو خیال دادے ان تدخلوا الجنتا چی تاسو بداخل شئی جنتا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حالان کی نبوی جدا کری اللہ تعالی حاغی کسانو لرا چی جہاد کڑے دے منکم ستاسونا ویعلم الصابرین او نبوی جدا کری نبوی ممتاز کری اللہ تعالی صبر کون کو لرا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ او یقینا ویتاسو اے مومنانو چی تاسو تمنا کولا تاسو غختلو مرگ لرا شہادت لرا من قبل ان تلقوه مخکد دینا چی تاسو ملاقاتو کو دی مرگ سرا فقد رأيتموه پس ولیدو تاسو دی مرگ لرا وانتم تنظرون پدس حال کی چی تاسو دی تکتل